نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. دا سورة آل انعام دے او اوما سپارا پدے کے دا سلورم رکوع شروع کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی قد خسر الذین بے شکا پا خسارہ کے پریوتا اغکسان کذبو چه دروغ اگرل بلقاء اللہ اغا ملاقات دا اللہ سبحانہ وتعالی. دین مراد د قیامت ورځ دا چې قیامت په ورځ به الله سره د ټول خلقو ملاقات کیږي. الله سبحانه وتعالی به ټول خلق را ژوندي کی او بیا به الله سبحانه وتعالی ته ټول انسانان جنات فرشتي دا به الله سبحانه وتعالی ته مخامخ ولاړ وي، لاس پنامه باندې به ولاړ وي. څوک به د یری او د الله د رعب د وجنه بغږ نشي کوله مگر دا چې الله سبحانه وتعالی بیا چاته اجازت کی د شفاعت لکه پیغمبران یا صلحا یا شهیدان یا عالمان وغیرہ چې کوم په حدیث مبارک کې راغلي چې سفارش کوي نو دا به د الله په حکم سره کوي. دا ټول نو الله فرمایي چې چا دغه ورځ یعنی د الله ملاقات دروغ وګڼلو حتی تر دې پورې اذا جاءتهم چې کله رسیږي دوی ته الساعة اغا وقت بغتتن اچانک یعنی یکدم قالوا نو دوی بوي یا حسرتنا اے افسوس دے علی ما فرطنا څنګه مونږه کوتاهیانیو کی او نافرمانیو کی فیها پدې معامله کی یعنی دا رس خمونگا دروغ گرلا او دا پا مونگ بانی راغا وهم يحملون اوزارهم او دای با پا دغا ورز بانی هر سڑی بخپل بوج اوچت کری وی پخپل املاغانو باندی علا ظهورهم پخپل املاغانو باندی. یعنی دا عمل پا بارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چه دیر با اللہ سبحانه وتعالی شکل ورکی. خکل عمل چې کوم دی د خکل انسان په شکل باندې بشي نیک عمل او صالح عمل چې کوم چا کړی وي او هغه وایي چې د نیک سړي ته وایي چې ته په ما باندې راسور شو را سورلی به ته جوړه شي او دی په هغې باندې سورلی کوي. او دغه شانتې په بد عمل چې کوم دی نو دی به دغه سړي په دې اوږه باندې په خپله ورسور شي نو هغه په خپل چې کوم دی د خپل بوج نه تنګي چې لا دې چې څومره غټ پیټې وړي وي د دنیا نه او څومره ډېر مالونه او د حالونه او ډېر ګناهونه وړي نو دومره غټ پیټې به پای باندې نو دا به وایي د دوی په املاګانو باندې وربار شي. الا او خبردار شي ساء ما یزرون دغه بوج اوچتونکې څومره خراب دی دغه بوج. الله پاک فرمایي خراب دی دغه اوچتون کی خلق یعنی خراب شول او ډیر خراب بوج دی دا کب بوج چې بدای اوچتای. وما الحیات الدنیا او ندر دنیا دا زندگی الا لعب وله مگر دا خو یو تماشا دا او کېل دی.
له او لعب لوبو ته وي او له دا تماشبین چې ورته ولاړي یو لوبه کوي یو ورته تماشې ته ولاړي او دواړه وخت ضایع کوي ځکه چې څه مقصد یې څه دی که نه هېڅ مقصد خو د لوبو نشته یعنی چاته څه فایده نه راځي نو دا وخت ضایع کېږي او د دنیا وخت ډېر قیمتي دی یو سیکنډ قیمتي دی چې په دې کې ته ووایې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر حدیث مبارک کی راځي وای ډېر خلک په ورځ د قیامت جنتیان هم دا افسوس وکړي چې موږ نه دا وخت ولې ضایع شو چې جنت ته تللی وي ولې چېرته درجات کم پاتې شي چې د وخت ضایع کړي وي نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دغه خو ډېر دا زندگی چې کوم ده نو دا کھیل تماشه ده ولد دار الآخرة او یقینا د آخرت کور چې کوم دی خیر للذین هغه غوره دی د هغه کسانو دپاره یتقون چې هغه تقوادار دي افلا تعقلون ای تاسو د عقل نه کار نه اخلئ تاسو نه پوهېږئ نو لہذا یعنی دا زندگی چې کوم د الله پاک فرمایي چې د عقل نه کار واخلئ او وای دا ډېر په سوچ سمج سره استعمالوئ دا فضول مه ضایع کوئ دلته کې الله پاک فرمایي قد نعلم په تحقیق سره مونږ ته پته ده انه لیحزنک د دې خبرې چې تا غمجن کوي الذي هغه خبرې یقولون چې دا کافرانې کوي فانهم لیکن واقع داسې دا چې دی چې دی لا یکذبونک تا ته دروغ نسبت نه کوي چې ګینې تا دروغجن ګڼي ولكن الظالمین لیکن دا دي ظالمان ځکه بآیات الله چې دوی د الله آیاتونو طرف ته دا دروغ دا نسبت کوي ولې چې د الله آیاتونه خو پتا نازلېږي که نه او ای پیغمبره تی ورته بیا بیانې لہذا دی په اصل کې د الله دا کلام دروغ ګڼي او یجحدون او بیا انکار هم کوي او جګړه هم تا سره کوي چې دا خو د الله له طرفه نه دي دا مونږ ته څه پته ده چې څنګه تا باندې راغلي دي نو الله پاک ورته فرمایي رسول الله سلام ته ولقد او په تحقیق سره کذبت رسل دروغ ګڼلي شوي رسولانو لره مخکې چې کوم تیر شي من قبلک ستا نه مخکې فصبروا نو ای په دې خبره باندې صبر کړو علی ما کذبوا په دې چې دروغ ویل شي هغه ته یعنی دروغجن ویل شي هغه ته چې جوړلو شي و اوذو او دې سره سره ولا اذیتونه ورکړي شي یعنی هغه ته تکلیفونه ورکړي شي حتی اتاهم نصرنا تر دې پورې چراغ دیتا زمونږه مدد ولا مبدل لکلمات الله او کلم نه بدلیږي هغه خبرې د الله سبحانه وتعالى ولقد جاءك او یقینا چراغلی دي تا ته هم من نبأ المرسلین هغه خبرونه دغه مخکینی پیغمبرانو لکه د نوح علیه السلام واقعا الله پاک بیان کړی دا د لوط علیه السلام واقعا الله پاک بیان کړی دا بیا د ابراهیم علیه السلام واقع بیا خدای پاک بیان کړی دا د سمودیانو واقع خدای پاک بیان کړی دا د شعیب علیه السلام واقع خدای پاک بیان کړی دا د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام او دا غټ پیغمبران سلیمان علیه السلام داوود علیه السلام تقریبا د 25 پیغمبرانو الله پاک په کلام پاک کې ذکر کړی او حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو لک سلیر زره کم زیات پیغمبران دي اوس الله پاک فرمایي ان کان کبرا او کچره دا خبره پتا باندې ډیره ګرانه وي علیک پتا باندې اعراضهم د دې دا اعراض او بیروخه ته اعراض ویل شي فین استطاعت نو کچره ته دا طاقت لرلی شي ان تبتغي نفقا نو بیا وګورا یو سورنګ فل ارض پزمکه کې او سلمن یا یو اندرپایا فی السماء او د اسمان طرف ته فتاتيهم بعايه نو روړه دی له نشانی
چې ته که وایې چې یعنې مطلب دا دی دی زما دا خبره ولې نه مني او څنګه چلې نو ځکه بس ته دا طاقت لرلی شي نو په ځمکې نه وله شعر وباسه چې دی ته قایل کې په دې خبره چې دا زه صحیح خبره کوم یا د اسمان نه وله شعر وړه ولو شاء الله او که چېرې الله پاک غوښتې وي داسې لجمعهم نو را جمع کړي به دی ټول علی الهدا په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین نو ته مه کېږه د نادانانو نه یعنی الله پاک که چاته هدایت کوي بس کوي ورته که چاته نه کوي دا د الله خوښه ده لہذا ستانه مخکې چې کوم پیغمبران راغلي وو هغوی دا ټول دلیلونه راوړي مو او هغوی بیا هم ایمان راونوړو د کاڼي نه یې وله اوښه پیدا کا ایمان یې راونوړو دغه شانتي عیسی علیه السلام چې کوم دی نو هغه مړي ژوندي که ایمان یې راونوړو موسی علیه السلام اجدها مار د امسانه جوړ شو او ټول ماران یې وخوړو نو چې هغه چا حقیقت په زړه کې و نو هغه ایمان راوړو او فرعونیانو راونوړو جادوګر راوړو چې کوم خلکو جادو کړی هغوی ته پته وه چې دا جادو دی زمونږ نو هغوی ایمان راوړو ځکه چې د هغوی خو د پیسو دپاره راغلي وو که نه هغوی د عناد د وجې نه نور راغلي د حسد د وجې نه نور راغلي د هغه په مقابله کې ای خو بس وی چې یاره مونږ له به فرعون څونه پیسې به راکړې هغه ورته چې زه به تاسو د مقربانو نه جوړم او تاسو به خوشحالوم چې څومره غواړئ در کوم به نو لحاظه هغوی دې لپاره خو چې هغوی حقیقت ولیدو هغوی एकदम وی چې بس یا الله مونږ خو د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په رب باندې ایمان راوړو ځکه چې فرعون هم ځان ته رب دی نو لحاظه الله پاک فرمایي چې دا که چېرې ای مسلمانېده نو په دغې معجزو به مسلمان شي نو که ته داسې څه دی له سره وړې شو راوړوله نو لحاظه دا فکر مه کوه چې دی ولې نه مسلمانېږي ته خپل دعوت ورته چلوه نور کار د الله دی انما دا تسلي ورکوي الله پاک رسول الله السلام لا اوس دلته کې الله پاک فرمایي انما حقیقت دا دی یستجیب الذین چې قبلوي هغه کسان یسمعون چې هغوی خو اوري که نه یو سړی چې اوري نو ته به ورته واورئ که نه چې یو سړی کوني نو څه به ورته واورئ کون ته خو څوک نه شي اورېدلی الله پاک فرمایي والموتا او پاتې شو مړه خلک چې کوم مړي دي یبعثهم الله نو خو به الله را جمدي کوي بیا ثم الیه یرجعون او بیا به ځان ته ودرئ بل ځای کې الله پاک فرمایلي چې ته خو مړو ته نه شي اورولی او نه کڼو ته اورولی شي بل ځای کې الله پاک فرمایلی دي یعنې ته دې مړو ته هم نه شي اورولی او کوم چې دنه روان شي نو هغه پسې اوازونه کو که نه نه شي اورولی ورته او دلته کې الله پاک اوس دا وفرمایل چې دوی به الله پاک را جمدي کوي لکه مطلب دا شو چې ته ورته اورولی نه شي اوس الله پاک فرمایي ثم الیه یرجعون او بیا به هغه طرف ته راټول خلک وګرځي اوس دلته سماع موتا یعنی د مړو د اورېدو خبره او نه اورېدو خبره دا زمونږ په نس باندې ډېره زیاته په دې باندې بحث مباحثه کېږي لہذا په دې بحث کې پرېوتل نه دي پکار ځکه چې مونږ نه غټ غټ کارونه پاتې دي مونږ څوک نه کوي هغوی له څوک دعوت نه ورکوي غټ غټ غلط کارونه کېږي او هغوی له څوک دعوت نه ورکوي او هلکه مړي اوري او که نه اوري او مړي اوري او که نه اوري مونږ او تاسو که دا پته مونږ ته ولګي چې اوري او که نه اوري نو مونږ ته پکې څه فایده ملاویږي زمونږ ایمان په دې پکار دی چې الله غواړي نو اورولی شي ورته او چې الله نه غواړي نو بس الله چې څه کوي هغه کېږي لہذا چې چاته الله پاک اورول غواړي هغه اوري چې چاته نه اورول غواړي نو هغه نه اوري ویښ بنده ناست دی او په یو مجمع کې یو خبره وشي او یو وایي زه پرې پوه شوم بل وایي زه پرې پوه نه شوم دا د الله منشا ده که نه څوک پرې پوه شي څوک پرې پوه نه شي څوک یې صحیح واوري څوک یې صحیح واونري نو دا په دې کې پرېوتل نه دي پکار په دې باندې بحث مباحثې نه دي پکار بس الله سبحانه وتعالی ته د هر څه پته ده لہذا زمونږ ایمان دا پکار دی چې الله پاک چاته اورئ نو اورولی شي ورته دا د الله قدرتونه دي لہذا په دې کې ډېر ګوتې نه دي وال پکار الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وقالو او دی وایي لولا نزل علیه ولی نو نازلیږي په ده باندې آیت من ربه
سنشانی در رب در طرفنا کل تاسو تو فرمایي پیغمبر علیہ السلام ان الله بشک الله چې دی قادر هغه قادر دی علا پدی خبره باندې اينزل آیه چې نازل کی پتا سو باندې سنشانی یو آیات ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق داری چې هغه ته اس پته نشتا ایته پته نشتا اوس الله پاک فرمای وما من دابه او نه دی یو جاندار یعنی پسبکه خوځیدون کې هر چیز جاندار یعنی میګم جاندار دی فل ارض پسبکه کې او غوامه خب جاندار دی او انسانم جاندار دی دا ټول پسبکه کې یعنی هر چیز چې په دې پسبکه کې دی ولا طائر يطير او هغه چې په اسمان کې الوتون کې مرغې دي او مارغان وغیرہ دي بجناحه تخپل وزر باندې الوزي یعنی په اسمان کې الوزي الا امثالکم ندی مگر دا یو امتونه دي تاسو غونتي د دې خپل خپل وینا دا یعنی یو مارغه د بل مارغه په وینا باندې پیږي خو لیکن په مارغانو کې بیا خپل خپل ټولګي دي او امتونه دي دا شانت څنګه مونږ کې کام قبیلې دي انسانانو کې مختلفي جبي دي دا چې په مارغانو کې د برغو خپل جبره د کارغانو خپل جبره ټپسانو خپل جبره او دا چې د هر دغه خپل جبره دلته کې الله پاک فرمایي چې دا تاسو غونتی یو امتونه دي ما فرطنا فی الكتاب ندی پریخي هیڅ چیز الله پاک د لوح محفوظ د کتاب نه یو سیزم بهر نشته من شیء یو پټه سیزم دا څومره سیزونه چې الله پیدا کړی دا په لوح محفوظ کې محفوظ دي د دې یو سیز ذکر دی او د وختونو ذکر هم دی د مرګ ذکر هم دی او د ژوند ذکر هم دی ثم الى ربهم يحشرون او بیا به الله طرف ته دا ټول ژوند کیږي په ورځ د قیامت به هر زنده سر به ژوند کیږي انسانان جنات فرشتي دا خوبوي وي دینه خو به تاسو کیږي د فرشتونو باندې کیږي فرشتي د الله نورانی مخلوق ته هغه خو حکم مني بس صرف انسانان او جنات دي باقی حیوانات دي د انصاف د قائمولو د پاره به الله سبحانه و تعالی ګډي بيزي غیان میخي دا ټول به ژوند کوي او دای کی چا په چا باندې ظلم کړی هغه عمر سزا به تملو شي او بیا به دی خاور شي دغه وخت به کفار دا وایي چې یا الله چې موږ هم د دې غونته خاور شي وي خو چې زموږ نه تاسو نه وي نو دلته کې الله پاک فرمایي والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې دروغ یو غړلو دروغ غړي زموږ آیاتونو لرا سم نداخو کان دي وبکمن او ګونګیان دي فی الظلمات او پتیارو کې پراته خلق دي دا دې کې دا استحات نشتا من یشاء الله یذلله او چاته چې الله وغواړي الله سبحانه و تعالی نو هغه گمراه کی و من یشاء او ته چاته چې وغواړي یجعله علی صراط مستقیم نو هغه پنی غلار باندې واچي نو الله څه ظالم نه دی چې خلق اسی بس گمراه کوي نه داغي فضل کی گمراهی پرته وي ای د نور رڼا پسړ کې نه وي ګور هغه ته خبرو کې هغه اورېدو تم تیار نه لہذا دې د وجه هغه په گمراهی کې پاتې شي قل نو تاسو ته فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارایتکم او ای تاسو ای ګوري تاسو ان اتاکم عذاب الله کچری راشي عذاب د الله سبحانه و تعالی او اتتکم الساعه یا راشي غورز د قیامت غیر الله نو آیا بغیر د الله سبحانه و تعالی نه تدعون نو تاسو بیا هغه طرف ته چغه وهي ان کنتم صادقین که چرتا سرشتنی یی داسې غړې که پتا سوراشي څنګه چې په سمندر کې په دې چپیرا غندې وې زمکه اسمانونو خدایا زمانګه مدد وکي او چې کله به په خشکه قدم کې خو وبرسید نو بیا به کافرانو دلته کې الله پاک فرمایي چې دغه وخت کې هم ماته چغي وهي اوس الله پاک فرمایي بل ایاه تدعون بلکې پداسه مکو تاسو هغه طرف ته आवाजونه کوي فیکشفو نو بیا لری کی
الله سبحانه وتعالى ما تدعون الیه هغه مصیبت چې کوم د مصیبت د لری کولو د پاره تاسو الله سبحانه وتعالى ته چهي واقعي ان شاء او چې الله غوښتي وي کني غرق وکي چې الله غوښتي وي نو بیا بچ شي او کني غوښتي نو بیا بچ کیږي نه وتنسون ما تشركون او په دغه وخت کې خو تاسو هیر کوي هغه شریکان کوم چې تاسو الله سره جوړوي الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين یا الله زمونه په دې کې څه کمې زیاتې شي یا معافرت وکړي او دعا او جانو خوشحالي مناسب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا